أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. اوس په دې آیات کې اووم نعمت بیانېږي، تذلیل الغمام و انزال المن والسلوى، تابع کېدل د وریځې او راتلل د تورنجبینو، د مړزانو، د من او د سلوا. کله چې بنی اسرائیل او موسی علیه السلام دیو بحر قلزم چې بحیره ابو خالد ورته وایي او بحر احمر ورته وایي او بحر قلزم ورته ټیم کې ویل کېده، چې کله دینه پورې وتل نو د الله رب العالمین د طرفه حکم راغی چې ای بنی اسرائیلو، تاسو په عمالقه قوم باندې حمله وکئ. د یو قابض قوم دی او عمالقه بېدینه خلکو، دا د ډیر غټ قد والو او ډیر چې کوم دی نو هغه طاقتور او صحتمن خلکو. الله رب العالمین حکم وکړ چې د هغې سره جهاد وکړي. موسی علیه السلام ته وحی وشوله او دا د شام او د فلسطین ځمکه دیو قبضه کړ و. عمالقه قوم د شام او فلسطین دا ځمکې د پیغمبرانو دي، خو دیو قبضه کړی وي. ډېره اوږده قصه ده، شپږمه سپاره کې د هغې تفصیل بیا راځي. موسی علیه السلام دیو ته وی الله رب العالمین حکم کړی دی چې دغه قوم باندې حمله وکړي، تاسو به زورور یئ. نو هغې ویل ان فیها قوما جبارین، په دې کې خو یو زورور قوم پراته دي، عمالقه طاقتور دي. موسی علیه السلام ته وی و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، منګه هیڅ چرې دې کلي ته نه ورځو، دې علاقې ته نه ورځو څو پورې چې دیو د دې نه وتلي نه وي. ها یوه خبره ده، فان یخرجوا منها فانا داخلون، که چېرته هغې د دې ځای نه وځي په خپله نو موږ به بیا دغه ځای ته داخل شو، خو چې هغه پکې یي نو ګورې موږ نه ورځو. بعضې کتابونو دا لیکلي چې چون کې ردی یو څو کسان، یو 12 کسان د بنی اسرائیلو لاړه چېرې جایزه واخلو. چې هلته لاړل نو یو کس یو زمیندار و، دا 12 واڼه په یو پاڼ کې وتړل د وښو سره او د بادشاه مخې له یې وړه. نو دوی چې هغه یېرېدلي نو راله بیرته موسی علیه السلام ته وی په دې کې زورور قوم دی او موږ دې ته هیڅ چرې نه داخلیږو، چرتم نه ورځو څو پورې چې دیو د دې نه په خپله نه وتي، که ووته بیا به داخل شو. او دومره لاړه چې موسی علیه السلام ته دا خبره وکړه چې فاذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون، ته لاړ شه او ستا رب دې لاړ شي او وجنګېږئ، موږ به دلته ناست شو. الله رب العالمین خفه شه او 40 کاله الله تعالی په دیو باندې د دې میدان تیه نه وتل حرام کړه، چې میدان تیه نه به چې کوم دی نو تاسو 40 کاله نه وځئ. د زرګاو په تعداد کې دا خلکو، په دې کې بوډاګانو، ماشومانو، ځوانانو، نارینه او زنانه ټول شاملو او 40 کاله دلته پاتې کېدلو. د میدان تیه هم داسې و چې په دې کې داسې ونه نه وه چې د هغې سوري ته دیو کېناستلې وې او ګرمي ډېره زیاته سخته وه، کورونه هم نشو جوړولی ځکه د بهر نه د څه شي د راوړلو انتظام نه و، د میدان تیه نه د وتلو اجازه نه وه. الله رب العالمین دلته هم د دیو مدد وکړه او په دیو باندې رحم وکړه. د وریځو په ذریعې سره الله رب العالمین د سوري بندوبست وکړه. وریځ به راغله په دیو باندې به سوری و، چې کله به نورو نو وریځ به مراله او سوری به دیو نه کړی و. یو طرف ته دیو جرمونو ته ګوره او بل طرف ته د الله رحمت ته ګوره، ځکه خو الله وایي ان رحمتي وسعت کل شیء، زما رحمت هر یو شي ته رسېدلی دی. د یوې ورځ او 2 ورځې خبره نه ده، 40 کاله دي، 40 کاله په دیو باندې د وریځې دا سوری وشه.
او د شپې د رڼا وای څه بندوبست نو یو عمود یو ستن براغله او ټوله شپه به دیو ته رڼا کوله چې کله به سحر شو بیا به هغه ختمه شوه. چونکې د خوراک هم ضرورت و ځکه انسان بغیر د خوراک نه ژوندی نشي پاتې کېدی. نو د خوراک انتظام الله رب العالمین وکړه. من او سلوا پې الله نازل کړه. من تورنجبین ته ویلی کېږي او د دې باره کې مفسرین ذکر کوي چې مثل الثلج دا د واورې په شانته کې تک سپینو او دا به د سحر نه به دا پیدا کېده تر د نور د راختو پورې. یعنې صبح صادقه چې کله د مانځه ټیم روا شي دا ټیم د دې نه به شروع کېده دا تورنجبین او تر د نور د راختو پورې به دا و. په ونو باندې به داسې بهترین خواږه څه پراته و. د دې پرخې په شان به دا ټوله شپه دا دغه ټیم کې به چې کوم دی نو دا وشو. مفسرین ذکر کوي هذا المن اشد بیاضا من اللبن، دا تورنجبین ډیر زیات سپینو د شودونه و احلا من العسل او د ګبینو نه ډیر زیات خواږه و. په سپینوالي کې د شودو نه زیات سپینو او په خوږوالي کې د ګبین د شهدو نه د دې نه زیات خواږه و. دا یو بهترین کیر به الله تبارک و تعالی د دیو د پار را لیږه. دا په د ونو په دې پاڼو باندې پروت او دیو به د دغه صبح صادق د ټیم نه واخله د کله چې د سهار مونځ روا شي د دې نه واله د نور د راختو پورې دې ټیم کې به دیو د حاصله و. او سلوا چې کوم دی نو دا مړزان مرغۍ وي. نو الله تبارک و تعالی میدان ته کې په دیو باندې دا نعمتونه وکړه. دین علاوه په نور نعمتونه په الله رب العالمین هم کړیو. دغه ځای کې خو دیو چې کومې جامې اغوستې وي نو هغه جامې هغه دیو به زړېدې هم نه او نه به خیرنېدې. نو کوم ماشومانو چې څنګه به غټېده دیو نو کپړې به هم ورسره غټېدې. علما ذکر کوي فکانت ثیابهم تطول معهم کما یطول الصبیان، ماشومان به غټېده نو کپړې به هم ورسره غټېدلې. نو الله رب العالمین هغه واقعه دا ذکر کوي الله وزوللنا او منګه سورې کړی دی علیکم په تاسو باندې الغمامه د وریځې وانزلنا موږ نازل کړه علیکم په تاسو باندې المنا تورنجبین والسلوا مړزان کلو خورئ تاسو من طیبات ما رزقناکم من طیبات ما د پاکیزه هغه څیزونو نه رزقناکم چې مونږ درکړي دي تاسو ته وما ظلمونا او دیو ظلم نو کړی په مونږ باندې ولکن کانو لیکن و دیو پخپله انفسهم پخپلو ځانونو باندې یظلمون ظلم کوونکي ولکن کانو لیکن و دیو پخپله انفسهم پخپلو ځانونو باندې یظلمون ظلم کوونکي. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.